یاد دی دا خبره چې په قرآن کریم کې چې کم واقعه بیان کړی شوي وي دا واقعه صرف دې لپاره نه وي چې تا ته معلومات فراهم کی بلکې الله سبحانه وتعالی فرمایي چې په دې واقعاتو کې ستاسو دپاره پند دی ستاسو لپاره دې کې نصیحت دی او کم خلک د دې نه هغه نصیحت اخلي نو دوه خبرې دي یو هغه دا ده چې قرآن حکیم په ترجمې سره زده کي او دویم شرط د هغې دپاره دا دی چې دې لا وخت ورکړي او دې باندې غور او فکر وکړي د غور او فکر نه بغیر نه کیږي قرآن حکیم بار بار دا ویلي دی الله سبحانه وتعالی په خپل کتاب کې فرمایي چې دا قرآن مې ذکر علیږلی دی لعلکم تتفکرون تاسو فکر وکړئ تاسو په دې باندې تدبر وکړئ تدبر وي او څیز ته بار بار شاته کتل نو ته دا ویلې دی قرآن کریم دی په ترجمه مې دی بار بار په هغه آیاتونو باندې غور او فکر کې او دا د قرآن کریم یو اعجاز دی د قرآن حکیم چې دا ته څومره وایې دا ته به دې کې نوې نوې نکات مخې ته راځي او ته به دا وایې چې لکه دا خو ما مخکې مې ویلي خو دا خبره پکې نه وه مخکې مزید به تا ته لارې کولاویږي واقعه پوره داسې ده چې سیدنا موسی علیه السلام نه سره یو واقع وشو هغه مړی تې وشو نو سیدنا موسی علیه السلام دا غځی نه لاړو چې دا غځی نه لاړو هلته خلکو کوشش کو بیا ورته په لاره باندې چې و چې هغوی خو ستا د قتل منصوبې جوړې کړي دي دا غځی نه هجرت وکړو بل خوا لاړه مدین ښار ته راغی دی خوا د مدین اوبو ته ورسېده ولما ورد ماء مدین او هر کله چې دی ورسېدو اوبو د مدین ته داسې معلومیږي چې هلته یو ګودر دی یا یو نهر دی او خلک راځي او هلته خپل څاروي هم راولي او خپل هم دا غځی نه اوبه وړي او په هغه ځای باندې یو رش لګېدلی دی او په دقه ځای باندې سیدنا موسی علیه السلام یو دوه جینکې مو لیدلې چې هغه راغلي دي او هغوی هم خپل تذودانې لکه څاروي ورسرې دي او پړې نیولي او داسې معلومیږي څنګه چې دا څاروي څه خوراک وویني او داسې زور کوي او داسې زموږ ځان پسې راکاږي د دوه جینکې وې هغه څاروي نیولي دي او داسې هغه طرف ته هغه اوبو طرف ته زور کوي سیدنا موسی علیه السلام هغه خلکو ته هم ګوري او دې خوا په ښکته طرف باندې دغه دوه زنانو ته پام شو چې هغوی ته پام شو نو هغوی له خواله ورغی او ورته وایي قاله دلته دا موسی علیه السلام ته تپوس وکړو ما خطبکما تاسو څه راغلي څه معامله ده تاسو څه حال دی تپوس ته کوي اوس تاسو هغه جواب ته تاسو اوس ګورئ دې ته په عربی ژبه کې په بلاغت قرآن کریم کې اتناب وایي چې یو کلام له طول ورکول او هغه طول هسې نه وي هغې کې د هغه دوه چې کوم خبرې متکلمین دي د هغوی دپاره به کوم سبق وي او ټول امت دپاره په هغې کې سبق وي خو سوال تاسو ته مو چې لومبنۍ خبره مو وکړل چې غور او فکر چې غور او فکر دې نه کړي نو هغه ته په هغه پوینټ نشي ته ګین کولی نو د مسایلو حل او د پرمختګ حل هغه په غور او فکر کې سوالات کوي غور او فکر کوي نو دغه سیدنا موسی علیه السلام د هغوی نه پوښتنه وکړه چې تاسو څه پوزیشن دی نو هغوی ورته وایي قالتا هغوی دواړه ورته وایي لا نسقي مونږ نه خړوب کوو مونږ اوبه نه ورکوو خپلو څاروو ته یا خپله مونږ اوبه نه وړو حتی یصدر الرعاء تر څو پورې چې دا خلک راغلي دا مختلف شپونکي راغلي دي خپل څاروي راوستي چې دا قافله څو پورې نه تللي موږ د دوی انتظار کوو داسې معلومیږي مفسرین دي چې دوی روزانه بدل ته راتلل او انتظار به یې کوو او هغه انتظار په نتیجه کې به دوی به اکثر لیټ هم شو او هغه خلک به چې هغه نارینه به دغه ځای نه خوا شو هغه څاروي به دغه ځای نه خوا شو دوی به وایه ورغلل او هغه ځای نه به هغه خپلې اوبه راواغېستلې بیا ورپسې ابونا شیخ کبیر او زمونږ والد محترم زمونږ پلار زمونږ ابو پلار هغه بوډا دی ډېر بوډا دی دا په عربی ژبه کې دې ته وایي کنایا اوس پوښتنه څه شی دلته دوی ورته پوره تفصیل باندې داسې معلومیږي د قرآن حکیم صرف هغه غټې غټې خبرې راغشتي کلام به ډېر شي وي موسی علیه السلام ته تپوس کړی چې په کور کې هم څوک نارینه نشته داسې معلومیږي ځکه چې هغوی ورته بیا وایي چې وابونا شیخ کبیر دا کومې سوال جواب او دا ورته نه دی ویلي څه وي ستاسو څه حال دی صرف دومره دغه خبره کافي وه چې مونږ اوبو له راغلي یو د دې خبرې څه ضرورت نه دي داسې معلومیږي چې مخکې نور کلام هم شوی دی هغه په تپوس یې باید چې کیدای شي چې کړي وي چې تاسو کور کې نارینه نشته رور دې نشته پلار دې نشته نه هغوی ورته په جواب کې وایي چې و ابونا شیخ کبیر مخکې به پلار راته هغه به درې ګودر نه اوبه بوتلې دا څاروي به دې له نه اوبه ورکړلې خړوب به یې کړله او اوبه به ځان سره یوړل اوس چې کوم دی نو مونږ راځو ابونا شیخ کبیر محققین علما د دې نه چې کوم سبق او اسباق د ماډرن دور سره اخلي نو فيه ذکرکم په دې قرآن کې ستاسو لپاره نصیحت دی ای امته ای قامه په دې قرآن کریم کې ستاسو لپاره نصیحت دی او زما والد محترم دا وایي او اجل استاد الله پاک به اب هم دا خبره کوله چې کله قرآن تاسو وایي وي داسې تصور کوي چې دا ماته وایي اوس دا واقعه مونږ وایي دې کې زموږ دپاره څه سبق دی دا یو خبره وه دا الله پاک یو خبر تاسو له درکړه تاسو له یو خبر الله سبحانه وتعالی درکړه قصه ختمه شوله بس موسی علیه السلام راغی او غدبه جنکو نه تپوسونه وکړله او ورته داسې مونږ اوبه راغه کوو او خبره ختمه شوله داسې نه ده تدبر نو اوس کار واغلی نو
پوهان علما په دې باندې چې کله کلام کین هغه نکات تاسو ته زړه باندې एकदम ډېر مزیدار نکات دي. هغوی دا وایي چې په دې ځای نه د ټولنې د سوسایټي تاسو هغه ساخت وګورئ، تاسو تربیت سیدنا موسی علیه السلام ته وګورئ چې یو باری سړی چې د کور سړی نه دی، بار ولاړ دی او دغه دوه زنانه راځي او دی ورله راځي او ډېر په حیا سره ډېر په عزت سره پوښتنه کوي. داسې معلومیږي چې دا معاشره ډېره ښکلې معاشره وه، په هغه وخت په لحاظ سره ښکلې معاشره وه. زمونږ غونډه کې د شک والا معاشره نه وه، بد تهذیبه معاشره نه وه، غیر مهذبه معاشره نه وه. او بیا تاسو کردار موسی علیه السلام ته وګورئ، سیدنا موسی علیه السلام دې کردار ته وګورئ، راځي او په حیا سره په عزت سره پوښتنه کوي چې تاسو دلته څه راغلي، تپوس ته کوي. بیا تاسو دې کې دبل وګورئ چې هغه دوه جنکې ورسره کلام کوي او هغوی هم ډېر په بل ځای کې بالاستحیا په حیا سره هغوی هم کلام کوي، راشي پوښتنه دې کوي. نو هغوی م ته چې کوم جواب ورکړي هم ډېر په تهذیب په دایره کې دا یاد لرئ. دې کې زموږ د ځوانانو دپاره او د یونیورسټو او د کالجونو او د مدارسو هلکانو سره چې کله جنکو سره مخامختیا راځي، دې کې موږ د تهذیب ښولی دی چې راغلی دی او تپوس یې دی کړی او د هغه تپوس لاندې بېدبیرې معاف وي، شیطانې نو، د هغه تپوس لاندې لالچ نو، د هغه تپوس باندې شاته نیت خراب نو، بلکې انساني بنیادونو باندې سیدنا موسی علیه السلام تپوس کړی. دا د موسی علیه السلام هغه ځوان هلک دی، خپل جوبن باندې دی، باید چې ځوانان دې دا سنت اپنو کړي د سیدنا موسی علیه السلام چې په لارو کې زنانو ته نه ودرېږي او پیش په شاو پسې خبرې نه کوي. دوه زنانه مونږ په دې کلي کې صحیح کړلې، 100 خبرې ورپسې مونږ ته کوو. د دې ماشوم تربیت نه دی شوی. مونږ دعوه کوو چې مونږ دا ټول پیغمبران زمونږ دي. ګورئ دا ټول پیغمبران د چاري دا زمونږ دي. آخري پیغمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. نو دا سنت دی د موسی علیه السلام. دا کردار تاسو راجون کې د بد مرغه دا کردار نه بیانېږي چې داسې ماشومان په دې مونږ ټولنې له مونږ ورکو، والدین دې داسې ماشومان دې معاشرې له ورکي چې زنانه ورته مخې ته راځي چې هغه تنګی یې نه کو کلام موقع راځي نو هغه کلام د تهذیب په دایره کې کوي څنګه چې دلته ښولې تاسو لفظ کې دې کې تهذیب دی. بیا چې کله هغه جنکې خبره کوي هغې کې هم تهذیب دی، هغې کې هم شاته پټ شیطاني نشته، پټ لالچ نشته، نیت خراب نشته، بلکې تهذیب په دایره کې تزکیه نفس شوې ده. دې نه دا معلومیږي چې د موسی علیه السلام چې کوم سیرت دی چا چې د تربیت کړی دی، بل طرف ته د هغه ماشومانو او ویل کېږي تاریخ دا لیکي والله اعلم دا خبره صحیح هم کېدی شي غلط هم کېدی شي. سیدنا شعیب علیه السلام یادېږي چې دا لوریانې د شعیب علیه السلام وي. دغه ډیټیل کې نه ځو خو خلک دا وایي نو موږ هم دا وایو چې شعیب علیه السلام هغه لونه وي. نو د شعیب علیه السلام چې کوم تربیت د دې دوه ماشومانو کړی دی دام دا تعریف وړ دی او په کار دی چې موږ پې ویاړو کړو. دا څوک ګورئ په هغه سوسایټي کې چې قبایلي تمدنو د دې پلار تاسو په دې دوه جنکو باندې اعتماد ته وګورئ. مونږ اعتماد نشو کولی ځکه چې مونږ په خپل تربیت او زمونږ ټولنه داسې ده. خیر هغه شک چې په مونږ کوو نو هغې کې یوازې د والد ته زه ګناه نه اچوم، معاشره داسې ده. پلار څنګه لور پرېږدي داسې هغه ته پته لګي چې دا خو معاشره خو هغه شانتې نه ده. د موسی علیه السلام سیرت خو بار نشته که نه، بار خو معاشره بل شانتې ده، نیت خراب، نظر خراب، دماغ خراب. نو هغه ډېر یریږي. خو باید چې هر د دې ټولنې د دې امت هر وګړي دا قرآن خو زمونږ دپاره راغلی دی که نه، دا خو لارې به فیح دی که نه، په دې به مونږ عمل کوو. نو دغه رنګ د پلار اعتماد ته په دوه جنکو باندې وګورئ چې شک پې نه کوي. او بیا داسې معلومیږي چې دوی کله هلته ځي مخې ته ځي وړاندې ځي. نو پلار ته کېدي چې تپوس کړي وي چې نن خو تاسو د وخته راغلی، نور کله تاسو ناوخته راځئ. نو موسی علیه السلام هلته مرسته کړې وه که نه، مرسته دې کړې وه چې هغه داسې ویل کېږي مفسرین وایي چې هغه مدد یې ولو که او زر زر ولې اوبه هم ډکې کړې که فرض که هغوی ځان سره لوښي موښي وړو یا هغه څاروي چې کوم دوی راوست تزو دانې څاروي به څري هغوی له هم اوبه ورکړلې. یعنې دوی دا جینکې د وخته کور ته لاړې چې د وخته کور ته لاړې. بل پوینټ نمبر 3 دا جینکې پلار ته هل وایي زمونږ په ټولنۍ کې کو زمونږ دا خو ګوره ته یو ښه پوینټ شوی دی. موسی علیه السلام ورسره میلاو شوی دی او کور کې تذکره کوي. دا تربیت د سیدنا شعیب علیه السلام خپلو بچو ته چې بچی سره څه اخوا دېخوا وشي نو پلار سره ډسکس کوي یې. زما مطلب دا دی چې تاسو د خپلو ماشومانو له وخت ورکې دوی سره تاسو خبرې وکړئ چې بچی کالج ته ځي لاره کې درته څه مسله خو نشته، ته دوست چا دا صرف دا ستا خور هم ده، دا ستا ملګری هم ده او دا ستا لور هم ده. که فرض که د پلار په مقام باندې دا ستا لور ده، د ځان ته رانږدې کړه، دې سره ته کلام وکړه چې سکول ته بوځمه څه مسله خو ورته نشته، په مدرسه کې څه مسله خو نشته، په کالج کې څه مسله خو نشته. مونږه معاشره دومره تنګ نظره کړې ده چې تاسو یاد ولرئ. او دا خبره ډېر په ایماندارۍ سره کومه چې زما د ټولنې یو زنانه هغې سره څه بد وشي، بلکې زما د ټولنې یو ماشوم زنانه خو ډېره غټه خبره ده هغه سره بعد کې داسې غلط حرکت څوک وکړي
هغه ماشوم کور کې نشي ویلی شي نشي ویلی ولې هغه ته پته لګي دا خبره مو کړل نو اوس په یو خبر به بل طرف ته لاړ شي نو تاسو ته مې خواست دا دی چې په دې خپلو ماشومانو هم نظر ساتئ چا سره کینی پاسي دا خبرې دیتا تاسو به دا خبره د شرم مونږ له نه دي په کول پکار په علم کې شرم نه دی کول پکار نن سبا جدید دور ته سیکس ایجوکیشن وایي د سیکس ایجوکیشن مطلب دا دی زمونږ پښتانه په دې باندې شرمیږي بچو له دا تعلیم ورکول چې تاسو څو غلط لاس یوسي سکول ته ځي څوک ځان پسې ګاډي کې کینی دا مونږ دا تعلیم نو کوم په شرمیږو بیا مونږ په هغه کار باندې نور مو شرمیږو چې هغه غلط کارونه شي بیا پیروستو خپو نو خدانه چې بچو له مونږ خپل تربیت ورکو ستا په خاندان کې کو داسې غلط خلک کوي چې وته وایي چې بچي فلان کې لک سره ما ګرځا د فلان کې لک سره ما ګرځا د ماما زوی وی دي د ماما زوی چې هغه کردار غلط خپل زوی ور سره ما پرېدا خپل بچي ور سره ما پرېدا خپل لور ور سره ما پرېدا دا تربیت ته بیا تاسو ته جو بل مثال در کوم ګوره سیدنا یوسف علی السلام خوب لیدل دي چې ماته الله سبحانه و تعالی په خوب کې خیدا استوري او د سپوږمۍ دا ماته رأیت لی ساجدین ماته سجده کوي تاسو غور کې خوب یو پرسنل معامله را او چې کله سحر کیږي نو سیدنا یعقوب علیه السلام ته وایي یا ابته عربیدان دا وایي چې اتا للحب دا د مینې نه ورته وایي چې ای بابا جانا هغه ورته په جواب کې یا بنیا تاسو د کلام ته د انداز ته وګورئ موږ خپل بچي د بچیم نه وایو یقینو کې یو خپل نوم دی یو زما فیاض نوم دی او یو چې د پلار د پاره خو زه بچی منو ګورې کومه ته په فیاض نوم والی نو ماته یو رنګ فیل کیږي او چې ماته کله وی بچی نو ماته بل رنګ فیل کیږي په دې عمر کې نو خپل نوم یو دی ودی یا یوسف یا بنیا یا بچوړیا نو دې چې دا خوب یې ودا کله بیان ګور پرسنل مسله ودا بیان کړلای سیدنا یوسف علی السلام زی او پلار سره ډسکشن کوي زه پلار سره ډسکشن کولې شم ما سره غلط کارو شي ما ته سو غلط لاس واچي زه پلار تعالی نشم ویلې مونږ ګیپ دومره پیدا کړی دی مور سره مې دومره ګیپ پیدا کړی دی مونږ مسلمانانو مونږ پښتانو په کار د چې مونږ دا شیزونه ډسکس کوو مونږ ډېر ګیپ پیدا کړی دا یقینو کې مونږ ښځې سره ډېر زیات غټ ګیپ پیدا کړی په تېره خطبه کې تاسو ته ما دا ویلو چې تاسو به اوس خان دی چې کله ښځه کور نی نو خاوند خوشحاله وي مازغه مې په ارام دي لکه دا غونډه کې صورت حال مونږ پیدا کړی وي ټینشن کم شو دا ولې باید چې مونږ انسانانو د ژوند نه مونږ خوند والو دا ژوند نه مونږ مزه والو دا رنګ تربیت هم د ماشومانو نه کړي چې کله واده ولو کو بیا هغه کور کې چې کوم نه هغه اوسېدو لایق ني هغه پلار ته خلک سپک ګوري مور ته خلک سپک ګوري هغه پلار هغه مور چې 25 سال 30 سال تل وې کړي پنځم ورځ نه دی شوی دا هغه تور سره په بنیاد باندې وی پلار مې وی خسړې نه دي مور مې وی خزانه ده ان لله و انا الیه راجعون داسې مخلوق سره موږ سوګو موږ د سکولینګ نه شوی زموږ تربیت نه کړې شوی او دا به کتاب او سنت باندې کیږي نو راځم دغه خوب لا دا خوب ګردا سره چې بس خوب ولیدل شو بس خبره ختمه شوه تاسو بار دایم چې بس خوب نه باندې تدبر وکاو پوینټس پته راخلي نکات پته راخلي غور او فکر وکړي نو سیدنا یوسف علی السلام ورته خوب بیان ک زه خوب نشم بیانول پلار ته یعقوب علی السلام خو پوه شو چې لکه خوب کې خو کمال شته الله پاک ورته یو پیغام زما دی بچوړي ته ورکړی دی نو بچي ځان لکه ورته سوی قال یا بنیا ای بچوړیا دا خپل خوب دی م بیانوا علا اخوتک رونو خپلو ته بیا سوی فیکیدو لکه کیدا نو چل بدرته جوړ کی سو غلط کار به سره وکي نو باید چې مونږ هم خلق ولو کو چې لکه د ماما زوی می ټیک نه چې خپل بچی ته هم چې ګرده سر بیا صحیح نه کما دا څنګه ماما زوی امرا شیلا کدی دا ماشوم مال راکې زه فلان کیږي ته بوزم هیڅ ضرورت نشته او فلان کیږي ته بوزم فلان کیږي ته بشپیل لاړ شي مونږ په پړې ورسس کړی دی ولور باندې پړې ورسس کړی دی الته بش پوکم او دلته بش پوکم ها شپه دې بالکل وګینیا کړ دو کی چې ماحول سازګاری او ور انسان پدی پويږي تاسو هم پدی پويږي زمانه په خپويږي چې کم ماحول سازګار دی کم شخصیت سازګار دی چا سره پریدم چا سره پریندم نو دا باید چې دا غور او فکر موږ وکړو شو دا ماشومان پدی دوی چې کم نه په موږ باندې حق دی بعد کې بیا څه کیږي تاسو د معاشره ګردا معاشره اخلاقی لحاظ سره متباده موږ ایمانی لحاظ سره جاړو دی لحاظ سره د اخلاق د عقایدونو زیاته تبو برباده په دې لحاظ سره کاول زما بیا بل چې یقین به نشي کولی د خپل بچو تپوس کول چې په کومه اداره کې داخل کړي تپوس ته کوي کې نه وي چې لوري په بي ار ټي کې خوځي چکر لګي مطلب تو خپل کالج ته واپس راځي دا ټریپس تاو لګي دا پوره یو چکر ستو لګي سم مسله خو درته نشته فرندلی شو مثلا هغه وګوره دا چې تو هغه په لور باندې یو دغه واچي په خوشحالي کې چې بابا جان مې زمانه تپوس کو تاسو دماغه 13 خطبه کې ویلو د وخت تقوا چې لور د ټایم ورکا خبرې وسره وکي موږ دومره دورې پیدا کړې دومره نفرت هم پیدا کړې چې د خبرو کولو شان باقي چې وادي شي شکر چې مازغم پارام شو چرور کډه رانه بیل شي شکر چې مازغم پارام شو دیوال پکې مېنس کې ول شکر چې مازغم پارام شو دا ګوره د افسوس او د جړه مقام دی
دا ستا رور دی، دا ستا وینه ده، دا مور څوک ده، دا پلار څوک دی، دا بدبختی ده. واقعي د بیانولو مقصد مې دا دی چې تاسو سیدنا یعقوب علیه السلام جینیس و، تربیت یې د خپلو بچو کو چې چا سره به بلازوي مې کینی، چا سره به نه کینی. تاسو خپل بچي هغه خلکو سره چې کم لوفران خلک دي، کاغذ زه ولې نیم بالکل یې راته راپرې نه دی. نن سبا معاشره د زناورانو نه مرخوا ده، په خپلو نوسو باندې، په خپلو بچو باندې تاسو نظر ساتئ. قرآن حکیم وایي فلا تقربوا الزنا، زنا ته ورنږدې کېږئ مه د کوله نه راویلې. دا خبرې موږ ته واړې واړې خبرې ښکاري. قرآن مجید انټنسټي ته وګورئ، ولا تقربوا الزنا، زنا ته ورنږدې کېږئ مه. سوچ هم تاسو دا مه کوئ. او الله سبحانه وتعالی تاسو له نظر د شیطانی نه زه خبرې ما. نو لہذا گزارش مې داري چې داسې قسمه ماشومانو له مینه ورکې او د مینې څه مثالونه ما تاسو ته راوړي. نبی کریم صلی الله علیه جمعات ته راوړي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم حسن رضی الله تعالی عنہ او حسین رضی الله تعالی عنہ سره دومره مینه کوله چې په سجده به داسې پرېوته نه دي دواړه به رامنډه به کړلې او پر یو اوږو به ورته سواره شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم به جان بوجھ کر هغه سجده اوږده کړله، سجده به اوږده کړله، هغه رکوع به ورته اوږده کړله چې دوی لوبې کوي، پرېږده چې لوبې وکړي. دا د نبي علیه السلام کردار و، د نبی علیہ السلام تربیت. یعنی بله لاره شته نه. دا تربیت ته موږ هم په دغه چینل باندې کوو چې په کوم د دې معاشرې اصلاح په هغه چینل باندې کېږي چې کوم محمدي طریقه ده. صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره اوپن و چې د ګوانډ زنانه به راتلې، زما د خپل خاوند نه دا مسله ده، ما ته دا مسله ده، ته ما سره د زړه خبرې نشي کولی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هر چا ملګرو د زړه خبرې ورسره خلکو کول. ما ته فلان کې مسله ده، ما ته فلان کې یا رسول الله خلک به راتلل دربار رسالت په کولو. زمونږه د مذهبي مشرانو د مذهبي پرسنالټي دا رول نشته په تندي باندې همیشه 12 بجې. دا بدمرغي ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې محفل ته راننوته نو دا غاښونه به داسې ښکاره شو او سمایلینګ فیس په مزیدار خلکو سره به چې خبرې کولې سمایلینګ فیس و. او چې کله به کور ته راته د محاذ نه د جنګ نه به راته رسول الله صلی الله علیه وسلم به اکثر په اوهه باندې را روانو، د غیر مسلمو ماشومان به ځان سره کېنوله. وګوره دومره مینه هغوی به ځان سره کېنول او ښکل به یې کړل. مونږ خپل ماشومان نه ښکلو نو پردي به څه ښکل کړو. دایي په 2 قسمه وي، دایي ني یو وي دایي الی الخیر، خیر طرف ته خلک راغواړي، او یو وي دایي الی الشر، ټول عمر هغه د خلکو شر طرف ته راغواړي. کیدای شي چې دینی لباده کی وي، کیدای شي چې سیاسي لباده کی وي، او هغه بس کی زړه تراول د دای الی الشر خبره کوم دی د خلک رضان نه کټکې لری کوي ځان نه شړی ځان نه، او دای الی الخیر چې کوم دی کوشش کوي چې دا پردیم ځان سره زم کی، ځان سره شامل کی، ځان سره ټول بوزي، کوشش کوي خواري کوي. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم کردارو. یو څو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت نه یو څو واقعات د بیانوم چې نن سبا ډېر د دې ایکسټریمزم، د دې ټیرریزم، د دې دهشتګردۍ، د دې شدت پسندۍ په دې دور کې دا څیزونه موږ ته ډېر زیات، زما په خیال ډېر زیات ضروري دي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم باره کې ویلي شوي دي ای خوږه پیغمبره، ترجمه کوم ساده ساده، ای خوږه پیغمبره ته ډېر زیات نرم خوی، ته ډېر شفیق یې، خو چېرې ته سخت طبیعت دی لن فدو من حولک، دا ټول صحابه به ستا ګیر چاپېره تښتېدلي، خواله به دله څوک نه راتلل. داسې چلو شو چې یو د عرابي راغی، هغه ډېر د دیني معلومات ورته نه وو، راغی په جومات کې په یو ګوټ کې کېناستو، تشې موتیازې چې کوم دی نو شروع کړلې. صحابه ورپاسېدل چې دې مونږ منې کړو، دا خو جومات دی او جومات کې ګوره دې تشې موتیازې کوي، دا خو ډېره د ګناه خبره ده، بالکل غلطه خبره ده. نو چې رسول هغوی څنګه پاسېدل، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې نه پرېږدی، پرېږده چې دا موتیازې وکړي. سوچ وکړئ تاسو لکه دا چې موږ وو چې رحمت للعالمین، دا هسې رحمت للعالمین و، داسې وایي خبره ده، دی ښولې ده خلکو ته. نو هغه کس موتیازې وکړلې، چې موتیازې وکړلې صحابه ته یې بس اوس دغه ځای تاسو پاک کړئ، او هغه یې دې خوا راوبلو او هېڅ یې ورته ونه وي، او بیا ورته صرف دومره ووي چې داسې کار دی چې دا جومات دا د مونځ ځای دی، دلته موږ مونځ کوو، دا د الله کور دی، دا څیزونه پکې ښه نه دي، داسې مه کوه. دلته خلک تلاوت کوي، قرآن وایي، دا خبرې ورته وکړې. هغه کس د دیني معلومات ورته ډېر نو، دومره جذباتي شو، د جذباتو نه یو خبره وکړه، لږه شان غلط هم ده، خو دا هغه خبرې تاسو ته زه بیانوم، حدیث راغښتي دي. هغه دا وایي ډېر جذباتي شو، وی اللهم ارحمني، ای رب په ما باندې وي رحم وکړي. لکه چې کله مخامخ ډېر زیات خوشحاله شو، اللهم ارحمني، ما باندې رحم وکړي، و محمدن، او په محمد علیه السلام باندې رحم وکړي. ډېر خوشاله دی اوس که نه. او بیا وایي ولا ترحم معنا احد، په بل چا هېڅ چا هم رحم مه کوئ.
دا د هغه ډېر د خوشحالۍ نه وي، دا د هغه د ډېرې مینې نه. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم شخصیت. بل یو موقع کې یو راوي وی معاویه بن حکم دا وی چې یو ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په مانځه کې ولاړو. تاسو کردار محمد کردار او په مانځه کې ولاړم، بس نو یو کس چې کم دی نو انګې پې راغی نو ده ووی یرحمک الله. ده ووی دی راوي ده ووی چې ما وي ده ووی نو بس وي خوا کې نور کسانو نو هغوی ما پسې داسې روان وکتل چې ته ته اوس لکه وګوره په مونځ کې څوک دا وایي لکه مونځ کې ته جواب ورکې که نه. نو هغه کسانو چې دې خاموش کړو دپاره د خپلې پنډۍ داسې ووالې، د پنډۍ داسې ووالې چې بس چپ شه، اشارو کې اوس خبرې دي. ده باندې را خبره چې بده مله خو دې خاموش شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړ دی دا ټولې خبرې اوري. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم دا سړی دا وایي چې سلام هم واړو وي رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته هېڅ سخته خبره ونه کړل. نه راته ده وویل دا تا دا کار وکړو تا دا کار وکړو هېڅ نه. وایي چې په خپله بله خواله رالم نو یو څو خبرې راته وکړې راته وویې ډېر په مینه باندې. اوس ګوره دې تعلیم څنګه ورکوي هغه سړي له ګو چې کار یې خو غلط کړی دی خو زمونږ په شانتې نه دی چې ګریوان یې رانیولی دی چې دا چلو کو دا چلو شو هغه چلو شو بس فتوی زبان استعمال کو بلکې ځان سره کینو او ورته یو خبره وکړه ان هذه صلات هغه ته وایي فلانکیه معاویه دا مونږ چې اوس وکړو که نه دا مونځو بیا وایي لا یصلح فیها شیء په دې دوران کې به تو کلام صحیح نه دی من کلام الناس کلام خلکو سره په دې کې درست نه دی الفاظ تاسو ته وګورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم تربیت کوي. انما هو التسبیح دا چې مونږ کې مونځ کوو دا خو تسبیح دی سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی والتکبیر الله اکبر هم پکې مونږ وقراءة القرآن او په دې کې مونږ قرآن مونږ نو داسې دا خبرې پکې نه دي کول پکار. نو ګوره هغه کس نور ما ټریک شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نور هم کلک ملګری شو هغه خلکو هغه رویه خو نه شو چې کوم په صف کې ورسره نور ولاړو او رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسره خبرې وکړې ویزې یې ونه رټل. ما دا کردار رسول دی. نه مونږ خپلو ماشومانو له به مینه ورکوو د مینې ډېر سخت کمې دی. باچا خان بابا وایي چې په کوم ځای کې بمونه ناکامه شوي دي په کوم ځای کې بارود ناکامه شوي دي نو هلته مینه کامیابېدی شي. په کوم ځای کې بارود ناکامه شوي دي بمونه ناکامه شوي دي هتیار ناکامه شوي دي مینه هلته خپل کار کولی شي. نو راځئ چې یو بل له مینه ورکو مونږ مؤمنانو اخوا مونږ رونو مونږ هر څه پرېښودي مونږ یو زنځیر کې یو مونږ مسلمانانو مونږ زمونږ یو قام یو دی پښتانو بیا مسلمانانو راځئ چې یو بل له مینه ورکو. کم خفه ملګري دي راځئ چې په هغوی باندې جرګه شو. خوشحال خان خټک بابا ویو بې جرګې نه به هېڅ کار په لاس وانخلې بې جرګې نه به هېڅ کار په لاس وانخلې. ګوره پښتانه یو جرګه مونږ قبلو زه کو چا نه خفه یم ما باندې چا جرګه وکړه که نه نو زه ګورې په خلا کېږم داسې ده که ذوالفقار زمونږ نه خفه دی راځئ چې ورپسې لاړ شو چې جرګه وکړو. نو بې جرګې نه به هېڅ کار په لاس وانخلې که خبر وی د جرګې په برکت. جرګه د برکتي شی دی د هسې دا پښتانه زمونږ روایات دی دا مونږ هسې نه کوله مونږ روغې کړي دي مونږ جوړې په دې باندې کړي دي دا دښمنۍ مونږ ختمې کړي. راځئ چې په یو بل باندې جرګه شو او راځئ چې دا خپلو ماشومانو باندې جرګه شو. پلار وایي زوی مې خبره نه مني ولې نه مني سړیه ته اوس ته پې لاس واچوه ته چې داسې بارې وباسه خبرې ورسره وکړه کلام ورسره وکړه مینه وله ورکړه ولې به نه کېږي. دا کار به کوو انشاءالله. الله دې مال او تاسو له دا توفیق راکړي چې دې خبرو باندې مونږ عمل وکړو او چې کومه دښمني کومه تربګني په پښتون قام کې را زموږ په دې کلي په وطن کې را الله پاک دا ختمه